السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یئ. د دوه ورځو نه مخکې تقریبا سوات بونیر باجوړ په دې کې چې کوم واقعیات رامخته شوي دي د سیلاب د وجې نه، نو په هغه کې په بونیر کې یو درې ډېر زړه دردونکي واقعیات دي چې په هغې کې څه درې واقعیات ما مخته راوړه، تاسو مخې ته ږدمه. په هغې کې درې واقعیات دا دي چې یو خو هلته کوم څه په میډیا باندې ښودلی کېږي او کوم څه په میډیا موږ تاسو وینو، نو یقیني دغه هر څه په میډیا کتل لیدل خو لا پرېږده چې اورېدی هم ډېر زیات ګران دي چې هغه هلته په خپلو سترګو باندې حالات ووینې او بیا د هغې تاسو لیدنه کتنه وکئ، نو یقیني ډېر زیات ګران دي داسې حالات. الله تعالی دې موږ د خپلو عذابونو نه امن راکړي. کوم چې راغلي الله دې د خلکو مدد وکړي، الله دې په خپل رحم کرم وکړي. خو په دغه دریو کې یو چند واقعیات دا دي چې پرون اورېدو نه بلکې د لیدو او د اورېدو خبره ده. په هغې کې اولۍ واقعه دا ده، یو امام مسجد دی، هغه جومات ته ځي د اطلاع ورکولو لپاره، چونکې هغې ته اطلاع میلاو شي چې کور ته کال وکړه چې سیلاب درغی، سیلاب ریلۍ چې کومه ده هغه درله. هغې چې کله کور ته کال میلاو کړو، د کور خلکو ته یې وویله چې دا خپل ضرورت سامان او څه یې هغه سایډ ټکئ او د کوره وځئ، د سیلاب ریلي را روانه ده. خو چې دا کله واپس نمبر نه میلاویږي او کله واپس کور ته لاړ شي، په منډه منډه لاړ شي، سکونډونو خبره یې، هغو له اوبو دومره مقام نه ده ورکړ چې هغو صرف له کوره وځي او ځان محفوظ کړي او ځان سایډ ټکي، بلکې هغوی امام صاحب چې راشي د هغه کور نه وي، هغه ډوب شوی، د هغه کوړمه نه وي، هغه ډوبه شوي، هغې سړي زړه دردوي، سړي زړه ډېر زیات خرابوي. بیا بله یو واقعه ده د بونیر کې چې کوم علاقې والي شوي دي او کوم خاص کړي متاثره شوي دي، د هغې علاقې یو ناظم دی اسلام آباد کې و، هغه ته اطلاع میلاو شي چې کور ته کال وکړه چې سیلاب را روان دی، خلک ځان سایډ ټکي. د هغه ناظم صاحب چې کله کور ته کال کوي او د کور خلکو ته وینا کوي، د هیڅ چا نمبر نه میلاویږي، که یو کس هم نمبر نه میلاویږي. بیا هغه خپل کور نه خامخا د کلي ناظم دی، نو هغه د کور خلکو ته کال کوي، د کور ګاونډیانو ته، د کور چې کوم کلي علاقې خلک ته هغو ته کالونه کوي، خو چونکې د هیڅ چا نمبر نه میلاویږي. په سکندونو کې هر څه چې کومه دی هغه بیا ختم شوي، د اوبو خوراک شوي، د اوبو لاندې شوي، واقعي سم دی. دغه شان یو بله واقعه ده، هغه چې کومه دی په هغه واقعه کې دوه سړي د کور دوی ته چې اطلاع میلاو شو چې سیلاب را روان دی، نو په دغه لږ ټایم کې لږ وخت کې ورته اطلاع ورکولو کې دیو د کونو صرف دومره بچ بچا وکړو چې صرف د څه بوټي وي یا شنډۍ وغیره وي
هغې ته وخته د هغو د لیدو سترګو حال دی. هغوی وی چې کله موږ محفوظ شو بوټو ته وختو اوچت شو نو د سکندونو خبره وه چې موږ د سترګو وړاندې او زموږ د سترګو وړاندې چې کوم دی زموږ دا کور ډوب شو، د اوبو ته نظر شو او د خاورو لاندې شو، چیغ پکار و، موږ هېڅ نشو کولی. یقیني ډېر ګران صورتحال دی، ډېر دا ځای چې په دې پښتونخوا کې دا ډېره غټه سانحه ده، ډېر لویه سانحه ده چې داسې پوره یو کلی پوره علاقه هغه د سانحې شکار شي. الله تعالی دې موږ ټولو خپل رحم کرم وکړي. نو موږ ټول له پکار دي زموږ که د دیر وروڼه دي که زموږ د هر ځای وروڼه دي که د هر ځای مسلمانان یو نو زموږ د وسه چې څونه څه کیدی شي په دې وخت کې که هغه مالي تعاون وي که هغه د خوراک څښاک یا ادویات وي یا څونه څه چې که موږ د سیول ډیفینس کار کولی شو موږ چې څه کولی شو که موږ روپۍ لیږلی شو موږ که هر څه لیږلی شو نو پکار چې هغه موږ په دې وخت کې خپل وروڼو ته ولیږو او په سخته کې هغوی په کار راشي. پرون ماشاءالله د دیر نه کافي امبولانس کافي خوراک څښاک او د ضرورت میډیسن چې کومه دي هغه سوات ته پنیر ته تللي رسولی شوي دي، هغو لږ کاروانونه شروع کړي دي. نو زه په دې ویډیو تاسو یو میسج او پیغام در کوم چې زموږ د وس نه څونه څه کیدی شي څونه څه موږ کولی شو نو چې هغه موږ دغلته په کار راولو او هر څه چې کیدی شي د وس نه خو چې هغه موږ دغلته ولیږو. موږ به دعاګانې کوو، تاسو به دعاګانې کوئ. زه اجازت غواړم د لوی الله امان.